عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. سورة البقرہ اول سپارہ 109 نمبر آیات کریمہ درس تے یوصل نہم. ود کثیر من اہل الکتاب واڑی ډیر د کتابیانونا واڑی ډیر د کتابیانونا لو یردونکم دا چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو د ایمان ستاسونا کفارن کفرتا. دیر کافران دا غواړي چې تاسو کافران کی حسدن د وجه د بنیتینا د وجه د کینینا من عند انفسهم چې د نفسونو د دوینا دا من بعد ما تبین لهم الحق پستاغنا چې ښکار شوي دی د یهودیانو ته حق. فاکو پس معافي کوئ وصفهو مخ واړوئ حتی یاتی اللہ بامری تر دې چې راتلو کې الله پاک په خپل حکم سره. ان الله بیشک الله پاک علی کل شیء قدیر فارسیز باندې قادر دی. دی آیات کریمه کې سخت زورن ورکي هغه يهوديانو ته او هغه عیسایانو ته چې هغه مسلمانانو ته د کفر دعوت ورکي کوشش کوي ورځ او شپه چې مسلمانان نعوذ بالله د خپل دین اسلام نواړي مخکې سره ربط او تعلق او تړون دادې چې مخکې فرمایل فقد ضل سواء السبيل دې پخپلم گمراه دې. اوس دې آیات کریمه کې فرمایي پلم گمراه دې او ګور نور مسلمانانو ځان سر نعوذ بالله گمراه کوي. دې ټکو تمنګ او تاسو ګورو الله رب العزت ود کې ذکر کو قرآن مجید کې دا خبر الله پاک بیا بیا کوي چې مسلمانانو ویښشه غفلت سره خوب کې وخت مته راوي ګوره ګیر چا پیر چې د دې انګريزانو او د دې اسرائیلو سمیشن او پروګرام روان دي د مسلمانانو د گمراه کولو د پاره. وګور الله پاک فرمای ودا ودوی د زړه محبت د زړه چاحت د زړه تمنا آرزو یعنی دا کافران دړنه دا غواړي وپرو پرانا سرسرینا الله پاک وی دړنه دا یو تمنا آرزو چاحت او خوخلا چې دا مسلمانان نعوذ بالله د خپل دین اسلام نواړي او کافرانه کی یاره دا په کې سلک کسانینو وینا کثیرون الله پاک وی ډیر پکې داسې دي په دې اهل کتابو کې د ډیرو کتابیانو دا ارمان دی چې دا مسلمانان ګډ وډ کی رستو بصفاو فرمایي چې دا غي د پاردي مختلف حربي استعمالي یو سکی میدان جوړ کړو چې باز ملګرو ته به وي
چې ځان ښه سنبال کې او درس ته لاړ شي، مجلس ته محبوب ته سحر لاړ شي، اوې چې موږ هم قرآن او نبی علیہ السلام منو، مازیګر کې بس را واپس شي ته چې یار دا غنه دی زمونږ تورات شریف کې چې کم پیغمبر او کم کتاب باره کې پیشن گوئی دا غنه دی. نو دا کم سادهګان مسلمانان چې دی به ګډ وډ شي چې وګوره مونږ خو نه پوهېږو او دا خو غټ غټ علماء کرام دي، وګوره چې دی واپس شو د دې نه معلومیږي دا چې نعوذ بالله زمونږ دا دین اسلام دنې دا خپل دین نه دی. نو الله رب العزت قرآن مجید کې زی په زی مونږ ته فرمایي چې مسلمانانو دا وګوره کافران شپارز لګیا دي، هغې خپل کفر خوري، د هغې دپاره پیسې، د هغې دپاره جان، د هغې دپاره وخت، مال جان وخت، هغه کافران په دې لګوي چې کفر خور شي. یو جاس کی ملګری ناستو، یو انګریز نه تپوس کی عیسائی عالم نه، نو دی ورته وی چې زمونږ په اووه میاشتو تشکیلو، هغه ورته وی چې زما 14 کالو تشکیل، خو زمونږه چې زه را رخصتولمه نو هغې زما د بال بچ ذمواري واغسته، اویزی چې کمیشن باندې لېږلی ومه زه هغې کې کامیاب شومه، هلته خلک ځنګلونو کې اوسېدو او نعوذ بالله ما د عیسایت پرچار وکړو او ټول مې عیسایان کړو، خپل مقصد کې کامیاب شوم، اوس واپس خپل ملک ته ځم. دا مونږ تاسو اورو په هسپتالونو په ذریعه یو څو بل څو په هغې باندې نعوذ بالله زموږ مسلمانان ماشومان نوجوانان هغه ګمراه کوي. مشهور واقعه سکول دی، په هغې کې کلاسونو کې بره خانو کې د چت پینټان ببلګم ټاپیانې ډیکو چپس وغیرہ بند کړي. دا استاد خپل سټوډنټانو ته وایي الله پاک نو غواړي تاسو له داسې څیزونه درکړي نه ملاویږي، محبوب نو غواړي نه ملاویږي. زه نعوذ بالله عیسی علیہ السلام سناب گاڑ دے ابن اللہ دے عیسی علیہ السلام نے سوالو کے اخما شمانی مخلوط تعلیم دے کوئی ایجوکیشن ماشومانی ماشومان او پائے کی د مسلمانانو او د کرسچن واړو ګډ وډ سبقونه وای لنډه دا چې دا ماشومان پر حصص او تفریح وقفه کې واړو واړو لاسونه اوچت کی او عیسی علیہ السلام موږ لدا واګرا کی هغه ټیچر استاد د ډیسک تلاندې بٹن دباوي د برچت کې خانی کولاویږي او دا واګرا دوړيږي. د اوس نه د ماشومانو دا ذهن سازي کوي چې 25 دسمبر کې موږ کرسمس ډے مناوو دا ردی د پاره چې عیسی علیہ السلام زموږ حاجتونه پوره کړي. ود کثیر من اهل الكتاب مخکی اوس او بیا د دې پروګرام روان دی لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مشهور واقعا منګا تاسو بار بار دا اورو چې عمر رتنو کلا دا ابو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنہ په مشره کې ملګری ولېګل بیت المقدس باندې د حمله د پاره نو هغه پوک په پادرانو تویدی سره جنگ نکېږي ځکه دا داسې مخونه دي شدید الله پاک نسوالو کی د دې د دعا په برکت الله پاک په غر د یو زینا بل زیته کی خدا سې وکي چې دا دې سره الله پاک مدد زکه کوي چې دا مسلمانان دا الله پاک خبرې مني. نو دا خبرو کې یو دا ده چې دې ته قران کې ویلي دي چې د نظر حفاظت کوي. نو تاسو خپل زنانه سنبال کې چې د دې بد نظری وشي نو بس بیا به زمونږه سپیړي ا د دې په مخونه. نو ګور مسلمان دا ویخ پکار دی لکه څنګه چې پچاو کې د ټریفیک پولیس او سپاهي چټه کلاړي ګوري اشاره کوي داسې مسلمان هر طرف ته نظر کوي
ولې کچره دا پچا وخت ولان ملګری دې سرخ کته کی ذکر فکر شروع کی ټول گاڑی به اکسیډنٹ او جنگيږي او بل سره کچره مسلمان غفلت وکاو غیر چا پر ماحول ته ګوري نه د غیر سازشونو نزان خبري نه او داغه مخنیوي نه کوي نعوذ بالله عالم کې بعد لوی لوی فتنه دا خوريشي ولاندا دا امیر صاحب چې کله وکتل جو خو غیر سازش کړي د مسلمانانو د ګډوډولو د پاره ټول راغون بلو اسمع واطيعوا اے د ملګرو خبرو منه ووره الله پاک فرمای پردو تور سره ته مګوره اخو صحابه کرامو منون کې خلقو بالکل د نظر حفاظت وکړو داغه په برکت الله پاک بیت المقدس صحابه کرامو لور کو اس کا توجہ کا آیات کریمه کې الله پاک فرمای چې دا يهوديان دا عیسایان چې مسلمانانو سره بنیتی کوي داغه وجه صدا حسدا من عند انفسهم طول دار مدار په حسد بنیته باندې دي او دا بنیتی دي اوپر نه کوي من عند انفسهم دړنه کی د دینه معلومه شوا چې مسلمانانو سره بنیتی ساتل حسد ساتل بغض او کینه ساتل دا د غلط خلق خوې دي الله دې تمنګا تاسو ساتي قران مجید تمنګورو پر پاسمانونو کې اول ګناه چې شوه دي هغه د حسد د وجه نه شوه دي د دې وجه قران مجید کې دا روحاني مرض بیا ذکر کړي دا ډېر خطرناک مرض دی زمون کمزوري دادا چې موږ د جسمانی بیمارو علاج پسې ګرځو حالان کې کومه جسمانی بیماری علاج نکو نو زیات په موږ مړ شو او که روحاني بیماری موږ کې پاتې شوي نو دا به قبر کې می حشر کې بومي پولیس رات وخت کې بومي عمل نامي وخت کې بومي اغه نه ختمېدون کې ژوند کې بعد د دې د وجه موږ تکلیف برداشت کو وګوره اسمان کې ګناه چې شوه دی هغه د دې وجه نه شوه دی چې کله شیطان وکتل چې یو سړی الله پاک زمان ډېر رستو پیدا کو او هغه له دون لړ مرتبه مقام ورکو چې فرشتو ته وی چې د سجده وکي نو پاغه د وجنا د دې حسد د وجنا شیطان غریب ګډ ورش په مخ د زمکا کاول غلطي او ګناه شوه دي د دې حسد د وجنا قابیل حابیل سره د دې حسد د وجنا نعوذ بالله هغه به درد سره شهید کړي دي یوسف علی السلام واقعیت منګورو یوسف علی السلام رونه میټینګ کوي بنیتی کوي چې ګورا غیاګانی خشاکونه منګرا چلو او باباجی چې دی نو یوسف علی السلام احب الى ابینا منا ونحن عصبه ګورا یوسف علی السلام باباجی ته زمونږ د ټولو نه وخت هغه کولی را کولی نو چې حسد او بنیتی وسره وکړه نو ته توجه کا د دې حسد د وجنه یو ګناو نشو بلکې مور او پلار خپکړو خپل وروره ځنګل ته بوتلې کمیسه ته استلې او به کوی ته وشتلې او به په بمباری کړي دا او به خرڅ کړي دي مونږه تاسو ته واقعا مخه ته دا حسدا من عند انفسهم قران مجید چې خلاصيږي نو اخیری سوراتونو کې قل اعوذ برب الفلق نو ال تاخير کې وی چې من شر حاسد اذا حسد نو ګور علماء کرام فرمای چې بیماره خډيري دي روحاني مرزونه دا خډير دي او چونکه دا ډېر خطرناک مرض دی نو الله رب العزت خصوصیت سره ذکر کو چې تاسو ر دینه پناه غواړي چې الله دې ټول مسلمانان د حسد د بیمارۍ نه اوساتي همغه تاسو بار اورو محبوب دې او سړی بارک وی دا جنتی دی دا جنتی دی دا جنتی دی بل ملګری هغه سره شپې کوي الکه زما خو نور څه مقصد نو
استا بارک محبوب او فرمایل چې ته جنتی چې ته سامل کین هغه ته زه خو سنور سامل نکوما چې غني تهجد یا نفل تلاوت دعاګانی جړاګانی وغیرہ او زه چې ود کیګم نو زما پړ کې چا سره بنیتی حسد نه سار چې را پاسما بیا د خپل زړه ته وګورم بیا می چا سره حسد او بنیتی نه ادا محبوب ستا بارکه زکه درې پیرو فرمایل چې ته چا سره حسد بنیتی نه ساتي فتوجو سره وره چې حسد دی توی چې تمنا د زوال د نعمت د غیرنا څه مطلب ستا په یو ملګری تر بور باندې الله پاک یو نعمت کړی او ته چې الله پاک ته دار دنا واخلی ان ته الله پاک په دی ویش او تقسیم باندې خوشاله نه نو حدیث شریف کې راځي چې دی حسد سره نیکه داسې سوځي لکه څنګه چې وچ لرګي د سورنګار سره سوځي او دا حدیث مشهور بار بار وایو اورو موسی علیہ السلام دا الله پارش مولا پسوری کې سړی ویني یا الله پاک د سامل له الله پاک وتی د درې کار کړی دی یو لا يحسد الناس على ما آتاه الله د چا سره بنیتی نه کولا دویم لا يمشي بالنميمه د چغلی نه کولا او دریم ولا يعق والديه د مور او پلار نافرمان نو نو دلته الله رب العزت د يهوديانو د عیسایانو هغه روحاني مرض ذکر کړي حسدا من عند انفسهم د وجد حسد نه د طرفا د نفسونو د دوینا دا يهوديان عیسایان چې مسلمانانو سره بنیتی کوي نو دادی پویږي نه دی سوي چې ګن اسلام حق دین نه دی الله پاک وینا من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنا چې دی ته خپت او لګیدا چې دا قران او محبوب بالکل حق او سچتي مستاسو بس کوي الله وی ماته پرې دې تاسو خپل کار کوي فعفو معافي کوي واسبه مختنا واړوي فی الحال د جهاد حکم نشتا حتا یاتی الله بامر تر دې چراولی الله پاک خپل حکم الله پاک چې حکم راولي یاره مسلمانان خلق دي دا بسنګ په کافرانو غالب کیږي ان الله علی کل شیء قدیر الله پاک پارسیل باندې قادر دی نو آیات کریمه کې زمونږ ته یو سبق دا شو چې مسلمانانو وګوره کافران دړنه دا غواړي چې تاسو د ځان پشان کافران کی او دویم د يهوديانو د کافرانو یو لوی مرض حسد ذکر کو الله رب العزت ما تاسو د جسمانی او روحانی هر قسم امراض نو ساتي بیا وتګو ود کثیر من اهل الكتاب واړ ډیر د کتابیانو نه لو يردونکم چې واړی تاسو لرا من بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نه کفارن کفرتا حسدا من عند انفسهم د وجد بنیتنا د طرفا د نفسونو د دوینا من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنا چې قفکار شویر دی ته حق فاکون ما فی کوي واسبه مختن واړوي تر دې چې راتلو کې الله پاک په خپل حکم سره بشک الله پاک پارسیز باندې قادر دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك یا ارحم الراحمین یا الله پاک زموږ ناراضي او خوشاله شي یا الله پاک زموږ د ټولو واړو لوی پټ کار ګناهونو معاف کړي یا الله پاک دې قران مجید د درس په برکت زموږ ټول ګناهونه پني کو باندې بدل کړي یا الله پاک دې قران مجید د درس په برکت زموږ په دې محله ولاکه کې خاص کر او غونډه دنیا کې عام طور سونه مسلمانانو پات شوي دي یا الله ټول د عذاب قبر نو ساتي یا الله پاک د ټول قبرونه د جنت د باغچونه باغچې وګرځي الله قبرونه
د خپل نور نه ډک کړي یا الله قبرونه د جهنم د کندو نه کندې مگر دې یا الله جنت فردوس کې ولا اعلی مقامات نصیب کړي یا الله پاک زموږ د محله او چمګاونډ ولاکه کې خاص کر او غونډه دنیا کې عام طور سونه مسلمانان نارینه او زنانه نا جوړ دي یا الله د خپل د دین د خدمت لپاره ولا روغ جوړ صحت نصیب کړي یا الله د غونډه دنیا د مسلمانانو پریشانې غمونه ختم کړي یا الله د غونډه دنیا د مسلمانانو خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي یا الله موږ د هر قسم روحاني بیمارونو ساتي خاص کر د حسد نام ساتي یا الله د غیر د چالو نام خبر ساتي یا الله پاک د غفلت خوب نام را بیدار کړي آمین آمین